السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان یو واقعه در سره پیش کوم د احمق کس باره کې. د حضرت عیسی علیه السلام یو ورځ روانو غټ غټ قدمونه اغوستو او د غر غاړې ته منډه واله. شانه ولې یو کس اواز ورکو چې ای د الله رسوله ته ولې تاسې په منډه او په یره او خوب ته سره روانې غر غاړې ته. هغه ورته اواز وکړو چې د یو احمق د لاسه دغه کوم احمق نه تختم. حضرت عیسی علیه السلام ته کس وی چې ته هغه کس نه چې په مړو باندې ولې دم واچو او هغې به پاڅېدلو او هغه ته چې بالکل هغه یم. بیا ورته ووایي چې ته هغه کس نه چې تا به د خاورې نه د خټې نه پرندې جوړې کړلې او شوپ ته دې کړ په هغه به والوتلو. هغه ته چې بالکل هغه یم. بیا ورته هغه ووایي چې ته هغه نه چې تا په ړندو په کڼو باندې دم واچو نو هغې له خدای پاک نظر برابر کړو غوږونه یې برابر شي چې بالکل هغه یم. نو بیا تا له خدای پاک هغه ورته ووایي چې تا له خدای پاک دومره قوت او طاقت درکړلی نو تا سره د چا یاره ته ولې دومره په یاره کې چې دا نه تښتې. هغه ورته چې دا احمق دی. زما دې په هغه خدای قسم وي چې د چا په نوم کې دومره قوت و چې ما به هغه نوم په چا باندې دم کو او په چا شوب کو هغه به خدای پاک لکه قوت طاقت ورکړو همت ورکړو برابر به شو سترګې به برابر شي مړه به ژوندي شو ړانده به روغ شو. خو دا هغه کس دی چې دا اسم ما په ده باندې په لکو پیرې ووي خو دی دغه نه شو په ده باندې اثر ونه کو. دا اصل کې وي چې د احمقتوب چې کوم دی دا هم یو بیماري ده او دا د خدای قهر دی او د دې دغه نه کېږي. د ده د وجې تختمه چې په ما باندې څه دغه رانه شي ورسره. نو احمق داسې چې هغه د خدای طرف نه په هغه باندې څه قهر محري دې ته احمق ویلی شي.